تحصیل کاټلنګ یونین کونسل بیزو خرکی په های سیکنډري اسکول کې د حکومتي چارواکو په نگرانۍ کې د احساس پروګرام پیسې تقسیم شوې. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف صدر ریاض خان د تحقیق نیوز سره صدارن خبرې وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نامت تاسو شکریا ادا کوم چې دلته راغلئ. په دې وجه چې پرون چا پوسټ ورکړی و چې یاره زموږ د حیات ملګری دی چې د خپلو خلکو په کورونو کې پیسې ورکړي او دلته خلکو غریبو خلکو ته پیسې نه ورکړي. اصلي کې سټوري دا وه چې دلته کوم کس دا پوینټ ورکړی شي په دې پلازه کې د تاڼې خواته چې کوم مخکې بې نظیرې پیسې به یې ورکولې. هغه کس د خپل ذاتي مسایلو د هغې په وجه چې کوم دی هغه د کور نه نشو راوتی چې جګړې مګړې یې کړې وي نو هغه د کور نه نشو راوتی نو هغه دې پوینټ ته رانلې. د هغې نه پس چې کوم دی مونږ د اے سي سره رابطه وکړه د ډي سي سره مو رابطه وکړه خپل منسټر ایم پي په دې کې ټول انوالو کړه نو هغوی وی چې یاره پوینټ خو درکړی شوی کس ولې نه دی راغلی نو مونږ چې معلومات وکړه هغه دغه مسله وه. د هغې نه پس چې کوم دی ایم پي اے صاحب او ایم این اے صاحب دواړو ډي سي ته هم ریکویسټ وکړو. ډي سي به یې مونږ له یو فرنچایز والا نمبر راکړو چې بهی تاسو لاړ شئ او دغې فرنچایز والا نه ډیوایس راوالئ او د خپل کار شروع کړئ. نو بیا مونږ لاړو درګۍ کې اجبیل بینک ته پاسه چې کوم فرنچایز دی د هغې نه مونږ دا ډیوایس راواخیستو. الیاس نومې هلک ډیوایس دی دا مونږ دا ډیوایس چلو او پیسې مونږ خپلې ارینج کړي صرف په دې وجه چې د دې خپل کلیواله لپاره چې نورو پوینټونو ته به دوی لاړو نو هلته به یې دا هغوی خپل کلیوال کول خو زمونږ کلیوال به یې نه کول. پیسې خپلې ارینج کړي په دې وجه چې دا کلیواله دوی ته مونږ سهولت ورکړو او مونږ هغه کار شروع کړو. دې کې مونږ نه څه ګټه شته الټه تاوان دا دی چې ټوله ورځ ناست شي او تکلیف ته په دې وجه صرف د خپلو کلیوالو دا راته په دې نورو پوینټونو څنګه چې تاسو په دې نورو پوینټونو کې انتظامیه راغلې وه دې دپاره نور چې کوم پوینټونه ورکړی شي نه مخکې نه تاڼې ته چې کوم لیسټ راغلی نو آلرډي هغه پوینټ ګورنمنټ چې کوم پوینټس ورکړي نو هغه کسان راغلي هغوی لګیا دي. خو زمونږ پوینټ چې کوم ورکړی هغې کس ته تاسو ته ما ووي چې د هغوی لږه مسله وه ذاتي مسله یې وه نو دې پوینټ لا هغه رانلې. نو پرون مونږ دا سیستم شروع کړو خو پرون بیا په سیستم کې لږ فرق مونږ یو 20 کسان وکړو خو بیا سیستم نور کار نه کوو. دا سیستم نن مونږ سار بیا وړو اپډیټ مو کو نن مو بیا شروع کو. شکر الحمدلله چې نن پکې تقریبا 65 کسان روان دي او انشاءالله دا مونږ کوو د 5 بجو پورې مونږ لګیو چې څومره یې نو مونږ به کوو. دا راته ووایي چې دا کوم احساس پروګرام دی په دې کې د غریبو دپاره پیسې ورکړي خو نه په دې اوسه پورې مالدار موندلي د مخکې په دې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې مونږ کوم یادو خلک وایي بېنظیرې پیسې خدا د بېنظیرې پیسې نه دي. بېنظیرې پیسې الګ دي هغه به دې که خلکو ته خپلې پیسې هغه میلاویږي. دا 12000 چې کوم دي دا ایکسټرا پیسې دي دا د احساس پروګرام پیسې دي. بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم دی هغه ختم اوس به احساس پروګرام شروع شو. احساس پروګرام مطابق دوی ته دا پیسې میلاویږي د بېنظیره به ورته بلې میلاویږي او دا 12000 روپۍ به دوی ته ایکسټرا میلاویږي. دا د احساس پروګرام دی. نو ته صرف زه دا وایم چې د پروپیګانډو پسې مه ځئ. که کوم کس هسې پروپیګانډې کوي یا هسې پوسټونه ورکوي هغه دې راشي او دلته د اسکول کې ډیوټیو کې څه چای روټۍ دې د مېلمنو له راوړي او ودې ګوري چې په دې کې صرف کوم سیریل چې مونږ ورکړی که په هغې کې هم څه غلطي مونږ وکړه نو مونږ به د هغې ذمهوار یو. نو سپورټ کوئ غلط تنقید مه کوئ د یو خبرې معلومات کوئ د هغې نه پس که مونږ ګناهګار یو بیا راځئ خیر دی ستاسو لاس زمونږ غاړه خو هسې تنقید بېجا تنقید بېجا پوسټونه د دې نه اجتناب وکړئ. دا به ستاسو مهرباني مونږ ستاسو د سهولت لپاره راغلي او ستاسو سهولت لپاره ناست یو چې مونږ د خپلو کلیوالو له سهولت ورکړو. دا به مو ډېره مهرباني شکریه. کتونکو تاسو د ریاض خان خبرې واورېدې. زه مجتبی احمد اجازت غواړم د الله په امان.